کم کسان چې نوی لوټونه په پیسو باندې اخلي دا ویډیو د هغه کسانو لپاره ده. اکثر زمونږ د ودونو یا د اختر د لپاره یا نور داسې پروګرامونه د هغې لپاره زمونږ نوي لوټونه پکاري، یا د 10 روپو یا د 100 یا د 50 روپو لوټونه چې دي دا زمونږ پکاري. نو هغه موږ دکاندار له یازو یا بینک ته لاړ شو نو د بینک نه رالو. نو کم کسان چې د بینک نه رالي نو په بینک کې هغه لوټونه چې ولا ورکوي نو 1000 روپۍ نو هغه په 1000 روپۍ باندې چې هغه 1000 روپۍ ورکوي. خو ځینې کسان هغه د دکاندار نه رالي، لکه بینک خو نه موجود دومره، نو اکثر دی لاړ شي دکاندار لا، نو دا دکاندار نه رالي. نو کله چې هغه دله 1000 روپۍ ورکوي نو دا 1000 روپو باندې چې دی دنه 1100 روپۍ چې دی یا 1400 روپۍ چې دی هغه د دینالي. نو دا سود دی، لکه پیسو باندې پیسې ګټل چې دی دا سود دی. ځکه دریم شی چې دی هغه بدی کې نه دی موجود. نو کم کسان کدا چل کوي نو ځان په ګناه کې مخته کوي، یا د اختر د پاره یا د ودون د پاره یا د نور پروګرامونو د پاره تاسو دا روپۍ رالي. نو کم کس چې سود ورکوي هغه هم ګناهګار دی او کم چې اخلي هغه هم ګناهګار دی. نو دا په سود کې حساب دی. او که بیا یو یقین ناراضي نو د خپل محلې د مولانا چې دی دا غنه په هم ته پوسو کوي، خو بډې باندې چې دی تاسو به ګناهګار. ځکه اختر را روان د زیاتکر کسان چې دی هغه دا چل کوي چې د دکاندارانو نه چې دی دا روپۍ براخلي. نو بډې باندې به تاسو ګناهګار که تاسو په روپو باندې روپۍ ورکوي. که اوس له په سر باندې درکوي نو په هغې کې هېڅ ګناه هم نشتی. خو که تاسو بډې باندې روپۍ ورکوئ، که 10 روپۍ ورکوئ نو هم دا په سود کې حسابېږي او بډې باندې به تاسو ګناهګار. نو دا یو شارټ غونډه کې پیغام مو د دې سره شیر کړم. تاسو راواله دا مخکې شیر کړئ چې نورو کسانو ته عمر ورسي چې هغو ته هم پته ولګي او دا قسمه ګناه کارونه چې دی د هغې نه ځان وساتي.